زموږ خلک یې راغوښتل په غاړه کې به یې هرونه وراچول زموږ کور یې هلته راوران ویجاړې کوي زموږ په وینو مضبوطه کوي نن ۴۵ کاله بعد پر دې خبره کوي وایي ته کډوال او دا لا پر برسېره چې ستا پر جایداد یې نظر دی اوس بلنه ورکومه د جنوبي پښتونخوا د پښتنو ترجمان د شهید خان جیلاني خان اڅکزي فرزند د شهیدانو د کور وارث د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ګران اصغر خان اڅکزي ته بلنه ورکومه چې دی راشي شروع کوم په نامه د لوی خدای پاک چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی د قام پرسته ملتپاله په ننګ پښتو او افغانیت مین قامپاله ګوندونو د لارې د دې روان درانه ډېر دروند او په زړه پورې لاریون صدر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي چیرمن محترم ګران ورور خوشحال خان کاکړ په سټیج ناست د عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو د پښتون تحفظ مومنټ مشرانو د نیشنل ډیموکریټک مومنټ مشرانو او د کوټي ښار ډیرو ننګیالیو توریالیو پښتنو افغانانو ورونو د ورونو ګوندونو ذموارو په دې عظیم الشان تاریخي لاریون کې راغونډ شوو سیاسي کارکنانو په قام وطن مین د ډیرو درنو ټبرو مشرانو سپین ږیرو ستاسو د ټولو په اجازت رښتیا خبره چې تاسو نن په حقیقت کې که پر افغانیت خبره کوي که پر پښتنوالي خبره کوي که پر خپل اختیار خبره کوي که پر خپل ننګ خبره کوي تاسو په دې نننۍ درانه او په زړه پورې په زرهاوو اجتماع دا ثابته کړله چې تاسو پر پښتو مین ولس یاست تاسو پر ننګ مین ولس یاست تاسو پر قام مین ولس یاست دا په زرهاوو په چتو په کمرو په روډ او شاوخوا ناست خلک هر سړي ته خپل خپل پزی د زه له تله سور سلام پېښوم ستاسو په حاضري باندې ګرانو وطنوالو بنیادي 4-5 مسلې چې په حیثیت قام نن موږ دلته سره غونډ سویو غږا ورباندې کوو دا اورېدل غواړي په دې ځان پوه کول غواړي او د قام د یو ښه سباون په خاطر د دا ستونزو څخه د خلاصون دپاره د یو لوی ورورولۍ د یو لوی پښتونولۍ د یو لوی افغانیت لاره خپلول غواړي ګرانو وطنوالو چې دا زموږ پر وطن دا غوبل د ۴۵ کالو څخه مخکې روان کړئ د غزاو د فسادو د جهادو د مجاهدو د طالبو د انتیا پسندو د دهشتګردو د القاعدهو د فلاناو د ډنګرا په نامه زموږ کور یې هلته راوران ویجاړې کوي زموږ خلک یې راغوښتل په غاړه کې به یې هرونه وراچول ولته غازي یې ته مجاهد یې ته په ننګ مین یې ته د میرویس لمسی ته د احمدشاه لمسی ته د غوري سره تعلق لرې ته د غزنوي سره تعلق لرې پر خپلو مزایلو یې زموږ د سترو فاتحینو نمونه ورته ایښول چې زموږ قام یې پر ټکر ټکر کوي زموږ وطن یې په وران ویجاړ کوي ۴۵ کاله بعد چې ځان یې په هر قسم حسله په هر قسم ایټم بمانو په هر قسم فوجي قوتونو زموږ په وینو مضبوطه کوي نن ۴۵ کاله بعد پر دې خبره کوي وایي ته کډوال زما د وطن امن ستا د لاسه خراب دی زما د وطن دهشتګردي ستا د لاسه پېښه ده زما د وطن بد
شتمني ستا د لاسه پېښه ده دا چې چا په تاریخ کې د خپل کرایهدار سره هم نه دي کړي چې د 5 ورځو په نوټس ورته ووایي چې ستا د 45 کالو توکړې خوله چې ده دا معنا نه لري ستا زموږ دپاره هغه غذاوي او هغه درپدرۍ و هغه ورانېدل چې د دوی دپاره سوي ول دا معنا نه لري وایي ستا یې کډه په شا په مخه دې شه که نه ځې نو هم دې زنانه جیل ته رسوم هم دې بچي جیلونو ته رسوم هم تا په جیل کې اچوم او دا لا پر برسېره چې ستا پر جایداد یې نظر دی ستا پر بزنس یې نظر دی ستا پر هر څه یې نظر اچولی دی دا ټولې هغه سلسلې دي چې د ننه څخه د دې جنګ او د دې فساد د بنیاد په ورځ باندې لوی بابا فخر افغان باچا خان رهبر طریق خان عبدالولي خان پر دې کام غږا کوله په کابل کې په لویه جرګه کې ویل په پېښور کې په کنینګم پارک کې ویل پر باچا خان چوک کوټه مې ورته ویلې پر ټول کام مې بغارې او نارې ویلې چې د بل په توپک مه جنګېږه د بل دپاره خپل کور مه ورانوه د بل دپاره ځان مه کډوال کوه دا به اخر د تا سره داسې لوبه وکړي چې ته به دا خو پرېږدوه چې پر ځان به حیرانې پر خپل بچي به حیرانې پر خپله زنانه به حیرانې دا جنګ د کفر او د اسلام نه دی دا جنګ د روس او د امریکې د مفاداتو دی د غربیانو د عربو د ایرانیانو د مفاداتو دی زموږ کام خلکو په سپېڅلي دین دوکه کوي نن یې انجام دا دی چې ستاسو په مخ کې دی موږ دوی ته وایو چې تاسو اول دا احسان قطعا مه کوئ چې زموږ افغان ورور په خپله خاوره ستاسو کډوال دی دا د افغان پر وطن یې 45 کاله ژوند کړی دی دا احسان ته مه کوه نه د دې احسان اجازت موږ چاته ورکوو دویمه خبره ده که تواضع نه پرېږدم نور زموږ خپل آئیني قانوني جمهوري سیاسي مزاحمت به وي خو ته په کار دا دی چې په وحشت نه په درندګي نه پر بربریت نه د دنیا د قوانینو د لارې د خپل ملک د آئین د لارې چې د یو ریفیوجي سره د یو کډواله سره تا ته کومه لاره درکوي باید پر هغه عمل وکړې ما په خپلو مکې سپک د 2 ورځو په نوکرو په ملازمینو دې کام ته بد رد مه وایه او دا خو داسې نه دی چې ولاړئ نه کور لري نه ور لري نه خاوره لري هر څه لري نو چې سبا یې تا ته مخ سو بیا به د تا سره دا نه چې دا د نن حساب به کوي د دا 45 کالو حساب به در سره کوي چې تا د دې کامه سره څه کړي دي دویمه خبره زه دا خبره کومه چې زه د هغه افغان حکومت څخه سوال کومه پوښتنه کومه چې ته هلته ناست یې ته هلته د یو حکمران په نامه ژوند کوې نو زه د تا پوښتنه کومه چې ګرانه ته که په زور یې ته که په زبردستي یې ته که د دین په نامه یې ته که د مذهب په نامه یې ته که په هر نامه یې نو ته په خپل افغان ولي خوا نه بدې ته په خپل ورور ولي خوا نه بدې که ته وایې چې زه په زور راغلم زه په زبردستي راغلم ته چې په هر شکل راغلی ستا عمل نن دا ثابتوي چې ته د اسلام آباد هلته مسلط شوی ته د فوج او د پاچو پیداوار یې په 15 کاله د 40 څخه د نن ورځې پورې پر دې کام باندې د پاسپورټ خبره نه ده سوې نن چې ته زه په زور راغلم زه په طاقت راغلم زه په مستي راغلم نن خلک ما ته د پاسپورټ خبرې کوي ما ته پاسپورټ جګ کوي ته ولې خوا نه بدې ته ولې په خپله زنانه ته ولې په خپله خور ته ولې په خپل ورور خوا نه بدې ته باید پر دې غږا وکړې پر دنیاوالو غږا وکړې ګرانو وطنوالو صفا او سپینه خبره ورته کړو ته به زورور یې تا 45 کاله زه در تېر خو ایستلم ستا سره به قوت وي ستا سره به طاقت وي خو ستا دا خبرې ستا دا فیصلې چې زموږ په وجود کې سای د چا پلار یې پر موږ ولاکه مسلطه کړي یا په موږ ومني دویمه خبره
چې زموږ دا د نن پرلت دی چې پر فلسطین کومه سلسله روانه ده کم جاریت روان دی نو نن دنیاوالو ته وایو نن سعودي ته وایو نن عربو ته وایو نن افغانستان ته وایو نن د دې ایټم بم مالک ته وایو چې ولې پر دې خوندخوا نه به دی ولې په دې ماشومانو خوا نه به دی په افغانستان کې چې د دود سر نه پورته شوی څوک ټوپک ورازغلوي څوک باروت ورازغلوي څوک برتۍ ورته کوي او چې په فلسطین کې کیسه روانه ده د یهودي سره روانه ده د غیر مسلم سره روانه ده د ظلم په ضد روانه ده دوی ټول خاموشي دي ټول خوابه دي مذمت کوي پر دې خبره نه کوي چې اوس به لکه پر افغانستان چې به لښکرکشي کولې چې راځئ د عربو یو سراغ نه منو یو لاین یې نه منو پر فلسطین ورځو د یهودیانو خلاف د اعلان جهاد کوو یو مولوي صاحب د جهاد اعلان نشي کولی په کابل کې ناست وزیر داخله هم وایي چونکې و ماته د دنیا قانون اجازت نه راکوي چې زه ولاړ شم د یهودي خلاف د فلسطین په څنګ ودرېږم جنګ وکړم نو پر کابل پر سواتو په دې وطن کې تا ته دا اجازت چا درکړی دی مولانا صاحب د سوات په جلسه کې اعلانونه کول ګل مبارک اوسه کابل فتح سو نو پر فلسطین ورسه دا خودکشه بمبار چې پر افغان ملت دې استعمال کړل پر پښتون ملت دې استعمال کړل زموږ پر سیاسي کارکنانو دې استعمال کړل زموږ پر خویندو دې استعمال کړل زموږ په مسجدانو کې دې استعمال کړل د دې ریاست په ایما باندې نو خو ورسره یو جنګ وکړه و هغوی ته ودرېږه ګرانو وطنوالو موږ وایو چې په دې ملک کې باید معیار وي پرون د پنجابي نواز شریف دپاره په کروڑونو په اربونو خلکو پیسې خرڅولې د ده د جلوس د کامیابۍ دپاره د ده د جلسې د کامیابۍ دپاره دا ټولې خبرې هېرې وې چې د دې مخکې په پارلیمنټ کې خواجه صاحب څه ویل په خپله پر فیض پر باجوه نواز شریف څه ویل یا د ده ملګرو څه ویل او یا په نن حالت کې پي ټي آی څه وایي داسې شعار داسې بیانیه چې د پښتون افغان ملت د څپو پورته سوی وای نن به په سوونو شهیدان وای نن به په سوونو لاپته وای تاسو وکتل چې 9 مۍ زموږ دپاره د 73 در بنګال کمه نه ده یو څوک یې د یو منټ دپاره ظهیر نه کوي ټول یې جیلونو ته ورسول هلته ډرای کلینینګ کوي بېرته یې راباسي او یا داسې چې څوک یې د جدي او د مدینې مېلمانه کړي ول د لندن او د دوبۍ مېلمانه کړي ول ټول یې صفا کلن یې راوستل زموږ پر وطن یې راژوه کړي دي او میا صاحب ډېر په افسوس ویلی ول زما د تګه بعد زما د 80 کالو کور ودانه زما د 90 کالو مور وفات شوې ده زه به څنګه ورځم میا صاحب ته راسه د افغان ملت ته پوښتنه وکړه د دوی د خویندو حال معلوم کړه د دوی د بچیو حال معلوم کړه د هرې پل د جیل و مخته د پښتون سیاسي کارکنانو د باچا خان د ملګرو هیډرې جوړې شوې ته د 80 کاله په مور ته د 80 کاله په کور ودان چې په خدایي مرګې په خپله مریضي وفات شوي دي تا ته دومره ګرانه ده او زما د وطن پر دې ټولو خبرو دي هېڅ پام دننه پورې نه دی کړی چې کابل سره څه وسو پېښوره سره څه وسو کوټې سره څه وسو یا ستا په لمن کې په لاهور او په پنجاب کې زما د وطن د خلکو سره څه کېږي اخرنۍ خبره نن د دې جلسې د مخنیوي دپاره ډېر سازشونه وشول ډېر رکاوټونه جوړ شول زموږ ملګرو ته دمکۍ ورکول شولې چې تاسو انټي سټیټ یاست پرون ډیپټي کمیشنر کاغذ جاري کوي